د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حکومت په اړه داسې ګنګوسې کیږي چې یعنی دغه حکومت د عدم اعتماد د اور د لارې ختمېدی شي او دا په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف حکومت دا ممکنه بدلون د خبرو تر سوی لاندې راغلی د ګوند قیادت په اخره کې په دې پوه شو چې خپل مهم مشران سره یوځای او لږ تر لږه دا مخال په یوه خبره متحد کړي تېره ورځ تحریک انصاف مهمو مشرانو په ښکاره توګه له خپل بندي شوي مشر عمران خان سره خپله وفاداري تکرار کړي چې دا یې خپلو پلویانو ته د قوت پیغام ورکولو له غونډې وروسته د ګوند مشر بیرسټر ګوهر رسنیو ته وویل چې موږ به د خیبر پښتونخوا حکومت په هر قیمت وساتو هر څوک چې د عدم اعتماد نیت لري اول د خپل شمیرې پوره کړي د صوبې وزیر اعلی الیامین ګنډاپور هم ټینګار وکړو چې د دوی حکومت مکمل آئینی منډیټ لري او هیڅ غیر قانوني اقدام به د حکومت نشي بدلولی دا خبره کو څه هم په ځای ده خو تاریخ ښایي چې یوازې قانون د سیاسي اقدامو مخنیوي نشي کولی ښکاري چې دا حقیقت هم د دې وجې ممکن شوی چې تحریک انصاف خپل صفونو کې یو موټی نه دي البته د یو حکومت د لرې کولو قانوني لاره شته د اعتماد رای چې دا واک یوازې د منتخب ولسي استازو سره دی د دې عمل څخه بهر هیڅ قوت ته دا حق نشته چې ډایرکټ یا انډایرکټ مداخله وکړي دا خبره خو وخت تیزی شوی کله چې د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ادا وکړه چې وزیر اعظم شهباز شریف ورته د رژیم چینج یا حکومت بدلولو ذمہواری سپارلې ده گورنر د یو احتمالي عدم اعتماد خبرداري ورکړه خو څه هم د مرکزی حکومت ترجمانانو دا تورونه رد کړل د مسلم لیگ سېنیټر عرفان صدیقی څرګنده کړه چې موږ به هیڅ کله داسې اقدامات ونکړو چې خیبر پښتونخوا د بحران ښکار کړي سیاسي مبصرین وایي چې خیواد لا هم د تیرو بدلونونو اقتصادي او ټولنیز اغیزونو کې بوخت دی په داسې حالاتو کې د بل حکومت په ضد د سازش فکر کول ډېر خطرناک ثابتې دي شي په همدغه حال کې د وزیر اعظم شهباز شریف لیدنې له مختلفو خیبر پښتونخوا مشرانو سره دا واضح لا زیاتې کړي چې کوچري وفاق غواړي چې په پیښور کې د پی ټی آی حکومت په ځای یو اتحادي حکومت راولي مرکزی حکومت باور لري چې تحریک انصاف به تیرو لسو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې نه د ولس خدمت کړي نه امنیت ساتلی خدا یاد ساتل پکار دي چې د خیبر پښتونخوا اکثریت ولس تحریک انصاف ته رایه ورکړي او دا رایه ورکوونکو دا فیصله باید بے ارزښته ونه ګڼل شي او دا اصول باید هر ګوند او هر صوبه ته یو شان وي عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پاکستان